نن خو مونږه دعوه کوو چې یاره مونږ مسلمانان یو. دعوه د مسلمانۍ خو اسانه ده، او کدا یو سړی و چې زه مسلمان یم، دا دعوه خو ډېره اسانه ده. خو د مسلمان چې کوم صفات په مسلمان کې کېدل ضروری دي هغه ډېر ګران دي، او مسلمان جوړېدل دا مشکل شوي دي. ځکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مسلمان صفت نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی دی: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وی مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې نه او د هغه د لاسو نه دویم مسلمان په امن کې وي، په حفاظت کې وي د هغه نه بل مسلمان د هغه د ژبې او د لاسو نه. په دې حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دو خبرې وکړې چې بل مسلمان د هغه د ژبې او د هغه د لاس نه په امن کې وي. ځکه چې کله موږ یو مسلمان بل مسلمان ته سلام کوي، ورته وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، وی پتا باندې دي سلامتیا وي. نو دې مسلمان له دا هم پکار ده چې دغه مسلمان به د بل مسلمان ته د تکلیف رسولو نه هم ځان په امن کې کوي. ځکه چې صرف سلام د هغه لپاره کافي نه دی چې ته صرف سلام دی وکړو او ته هغه مسلمان ته تکلیف او نقصان رسې، نو بیا دا د مسلمان شان نه دی. او د حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام اول تذکره د ژبې وکړه چې بل مسلمان به د هغه د ژبې نه دی به د بل مسلمان د حفاظت به کوي او د هغه د بچاو کوشش به کوي، او د ژبې په ذریعه به بل مسلمان ته نقصان نه رسوي. ولې ژبه چې دا د ژبې په ذریعه باندې انسان بل مسلمان ته نقصان ډېر رسولی شي. هغه ځکه چې لاس چې دی د لاس په ذریعه بل مسلمان ته به هله نقصان رسي چې یو سړی طاقتوري، یو سړی سره طاقت ورسره وي، نو هغه بل مسلمان ته نقصان رسولی شي. او هر چې ژبه ده د ژبې په ذریعه باندې بل مسلمان ته نقصان رسول آسان شوي دي.